بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. نو دا اوس دیمه دغه ده قصیده ده او دا وقال الفند الزماني في حرب البسوس. دا فند زماني د شاعر نوم ده او دا په حرب بسوس کې ویل د دې اشعار پس منظر دا بسوس دا یو خزینو بسوس دا سنمو دا خزینو او دا د جساس ابن مره دا غترور وا د مور خوري وا د جساس ابن مره خو ترور وا د دې بسوس یو اوخه وا چې دا اوخه نو سراب د اوخه سنمو سراب نمو نا اوخه چې نه دا د وائل کلیب وائل داغي چراغه ته دی وا او الته کې دا اوخه چې نن دا اوسېده د کوله الته کې اوخه سره دله نو اوخه زناور دا ته خدا پته نه کې چې بری ونه کې سری نو بوینه کې چې ته مرغو جاله جوړ کړي وا نو دی اوخ چې کله دی ونی نه خوراکو د مرغو هغه جاله راته کړله او مرغې چې نه دا مرغو جاله چې نه دی دا کړله راته وکړله ماته شوله خو شو به معنی نو دغه دغه پټې چې چاو کنه دا پټې چې چاو دا ونه چې چاو چې دا د پټینه د ونی نه دا راته وکړو جو هغه غشره واغستو دغه جساسو او دغه پیوښتا دا اوخه پیوښتله په دغه کټکل دا مسور دوی ولان زیتی کټکل نو اوخه په دې حالت کې روانه و چې لاړه لږه د بسوس پاغه دا وڅوراره پسې خوري بس نو هغه جساس ولګیدو هغه سړی چې د اوخه زخمی کړو هغه سړی مړکو چې دا ما اوخه دل ګوره دغه خبره شروع شولې دا اوخه لاړه پټی ته غینه جاله لکړه پټی والے چې نه هغه اوخه زخمی کړله اوخه والے چې نه سړی مړکو او هغه سړی ولګو خاندان مړ وکړلو او دا جنگ شروع شو سلويخ کاله دا حرب بسوس شو نو دا خبره مشهوره شو چې لکه فلان اشأم من بسوس دا بلانکیر دی بسوس نوم ډیر زیات منحوس لري چې لکه د خزې د اسد او د اوخ د وجنه لکه دونه په سلويخ کاله دا دیول نه بدوم مړی چې دا کولو پوه شو یو واقعا دا یو دا چې فلان اشأم من بسوس دا بدی پس منظر دا دی و چې پرهیزګار سره متقی پرهیزګار سره پیرو هغه پیر چې نه خدای پاک ورته چې ستابل کزه درې دواګانې چې دا به قبلومه ته زمانه هر څه دواګانې وړه جو خپل خزې ته چپی چې زما به درې دواګانې خدای پاک قبلې نو خزې بیا دې نه پرې خو ورته وی چې ته دعا وکړه چې خدای پاک ما د زما د صحت خولې کیو زما د جسم خولې کیو ما خپل شکل او صورت راکې جو الله تعالی د دعا وکړه جو الله تعالی هغه خزې ولا خسته کړل چې خسته شو جو خزې چلن خراب شو بدن بچ بیا څوړو سره مګر ځایګانې جوړولې یو څه او بل څه به کول ناول چې لکه دې شو نو چا څوک بس نه راتله اجه دا خولي شو نو لکه بیا سره بس راتلو جو پیر سے دعا وکړه چې خدای پاک د ما دې خزې نسپې جوړه دا خو لکه ما شرمای د سپې ته جوړ کړه ناغه دویمه لاول دوای لکه په خزه باندې ځای شولا خزه کول کړه دویمه خزه نسپې جوړ کړه بیا ادرېم بیا لکه دا سړی دې شو جو بچو په سراتل چې لکه دا خلک موږ ته پیغورونه کوي او چې ته د سپې بچي ها نو ته زمنګ دې مور ته دعا وکړه چې لکه دا خدای پاک په خپل حال باندې کې خولي دیاړو نه خو چې په زوړ حال باندې نو دا غدرېم دویم ځای کړل په دې باندې نو درې دعاګانې درې وړه په خزه باندې ځای کړل نو فلان اشم من بؤوس دا کېره بوسوس نه دین دا ډېر زیات دغه منحوس ده نه دا خزه نه بوسوس نو پوه شو به معنی دا خو دې خبره شوله وس دا چې نه کنه دا قصیده دا په بحر حزج باندې ده په بحر حزج باندې او بحر حزج کومه ناراضي کته تاسو درځي تاسو ماته وایي چې بری کمی تفعیل راځي مفاعل به شپک پیری راغلی سو پیری پکې راغلی شپک پیری راغلی پوه شئ نو موږ به دا چې موږ جوړو نو بدی کې تاسو مفاعلون د جدا کې لاول دا شپک دي شپک بګی کنه خدا مجزو ده دا سره مجزو څه ته وایي یو نه بل د بل نه شي نو بدی کې وسوسو تفعیلی سالور ټوټل بسلوري په یو کې بسوي دوه نو وای په خپل باندې مفاعلون بلکم د ګوري صفح بس شي صفح مفا او نا عي او عنه نو صفحنا عن مفاعلون بیا بني زهل مفاعلون وقلنا القوم
نو اخوانو عسل ایا مؤي يرجع وای اي يرجع نه ده کنه ولګا تفعیل به مینس کې کټ کیږي نو اي يرجع لیکل نقوما کل الذي كانوا فلما صر رح الشر وامسى وسه وهو ده کنه ومن لما فاعلون بکار ده نو واه لیکل وامسى وعريانو ولم يبقوا سوى العدواء ندناهم كما دانو نو په دې کې دا اوس په کوم کتابونو کې چې دا عدواني سره دا عدواني یو ځای لیکل دی نو دا ټیک نه دی بھائی عدوا به یو ځای لیکل نه به دا خوا سره لیکي ولم يبقى سوى العدواء ندناهم كما دانو بیا مشينا مش يتليثي غدا والليل عصبان بضرب فيه توهين وتغزيع وإقران وطعن كا فمزق غزا والزق قم الآن وبعض الحل عند الجه للذلا إذعان وفي الشر نجاة حي نلا ينجي كإحسانو دې تقدیب وشوي وزوای مفاعيل وصفحنا عن بني ذهل وقلنا القوم إخوان أن يرجعن قوما كالذي كانوا فلما صرح الشر وأمسى وعريان ولم يبقى سوى العدوان إنهم كما دانوا مشينا بشدة الليث غدا والليل غزلانوا بضرب فيه توهين وتوضيع وإقران وطعن كا ركغ وطعن كا فمزق غزا والزق ملآن وبعض الحلم عند الجهل للذلات إذعان وفي الشر نجاة تاسو ته ما ویلو په دې باندې دغه یو خو دغه مشهور دغه چې کوم دی کنه مړه دشمن او بل مناجات دي محبت میں کبھی ایسا زمانہ بھی گزرتا ہے زباں خاموش رہتی ہے مگر دل روتا رہتا ہے اول عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ نوری یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے مفاعل او بل غزل ہے تمہارا دل میرے دل کے برابر ہو نہیں سکتا یہ شیشہ ہو نہیں سکتا وہ پتھر ہو نہیں سکتا صفحنا عن بني ذهل وقلنا القوم اخوان صفحنا دا دیر غله ده دا باب فتح يفتحونا صفح يصفح بمعنى اعراض کول په قران مجید کې الله تعالی وایي فاعفوا واصفحوا حتى نظام دلیل ده درگذر کول روګردانی کول اعراض کول عن بني ذهل بني ذهل چې ده کنه د دې د جنگ چې نه دا غو لکه د بنو بکر سره غو بنو بکر دا بنو ذهل چې دا د بکر یو قبيله او شاهد دا بکری ده نو صفحنا عن بني ذهل ډډه وکړه اعراض وکړو منګه د بني ذهل نه قلنا بعض کې سو قولنا باب نصرين سر وقولنا فعلنا قالنا قلنا وقل القوم قوم مفرد واقوام جمع ده اخوان ده اخوه جمع ده پوښوي نو صفحنا عن بني ذهل وقلنا القوم اخوان اعراض کو منګه د بني ذهلنا ځانیو بنانګار کو بني ذهل باندې وقلنا منغوي القوم اخوانو چې دا قوم معلوم زمونږ رونه دي دا قوم معلوم زمونږ سړي رونه دي یعنی موږ ته اعراض وکړو موږ چې لګا دا زمونږ رونه دي دا موږ ټول آل بکر والو نو سره موږ څنګه جګړه ونکړه
عسى الايام ان يرجعن قوما كالذي كانوا. عسى فعل مقارب ده، عسى سره یعنی د دې باندې دلالت کوي چې زما د خبر د دې اسم نه پاره د دې حاصلېدل نږدې شوي دي. ایام جمع د یوم مفرد ده، زمانه ته وایي. ان يرجعن رجع يرجعوا، ضرب يضربوا، باب ضرب يضربوا واپس کېدل. قوم خو جمع کوي. عسى الايام ان يرجعن قوما كالذي كانوا، امید ده چې دا زمانه را واپس شي، امید ده چې دا زمانه را واپس شي داسې قوم ته كالذي كانوا چې هغه شانتو. مطلب دا کنه چې موږ مخکې څنګه وو هغه شانته زمونږ د حالات برابر شي. یعنی موږ وې صفانا عن بني زهل، موږ د بنو زهل قبیله نه موږ اعراض وکړو، موږ وی چې دا قوم د موږ یو شان موږ رونه یو د دې لپاره چې هغه ورځې زمونږ چې کمیتلې وي په موږ باندې خراب حالت راغله ده چې هغه ورځې هغه خپل اصلي حالت بیا را واپس شي او زمونږ د مې هغه جنگ جدال څه شي ختم شي. اصل ایام امید چې دا ورځې دا زمانہ ای يرجعنا واپس شي، واپس کی دا زمانہ قوم انداز ورته کله لري کانو چې هغه قوم انداز کوم چې هغه شان چې مخکو. فلما صرح الشر وامسى وعريان، فلما صرح يصرح تصريحا باب تفعيل نه بمعنى ظاهر ایدل، او شر مفرد شرور جمع د شرط وي. امسى او اضحى دا په افعال ناقصو کې دي، یعنی یو کار د ماقام په ټایم کې کېدل امسا. او دلته تاسو بریریت نه وکي د نحوی په کتابونو کې تاسو ویل دي چې امسا اضحى ولا باتا. امسا د ماقام وخت په معنی باندې، اذا د سحر وخت په معنی باندې، زل د شپې د ورځې او باتا د ورځې. خدا کله کله په معنی سواره باندې راځي، نه دلته د امسا په معنی څه باندې د سواره باندې، سواره معنی د یو حالت نه بل حالت منتقل. وهو عريان، عريان مفرد دی، عورات جمع ده، لغړ کېدل ته ویل لغړ کېدل قار کېدل. فلما صرح الشر وامسى وعريان، وکله چې هغه شر ښکار شو ظاهر شو، کله چې شر څه شو ښکار شو. وامسى وهو عريان، او شو دا بالکل واضحه، په بالکل واضحه مخې تراغه، بالکل واضحه مخې تراغه. هغه پوه شوي وکله چې شر بالکل مخې تراغه او بالکل واضحه شو مونږ ته، نو چې سړی لګړ شي نو بالکل واضحه شي کنه، هر څه ښکار شي کنه. نو دا قشان دا شرط دی دا بالکل بربند شو زموږ مخې تراغه، نو څه چلو شو نو دا شرط فلما دا حرف شرط او صرح الشر وامسى ولم يبقى سوى العدوان، دا ټول شرط او دینهم کما دانو دا ولا جزاء ده. هغه پوه شوي ولم يبقى سوى العدوان دینهم کما دانو. ولم يبقى بقي يبقى بقي يبقى معنی باقی پاتې کېدل. سوا العدوان، عدوان دا عدا یادونا ظلم کول دي. دینهم، دیننا بر وزن بیعنا، دیننا د بیعنا پشان دی، د بیعنا پشان دی. لکه دیننا په اصل کې څنګه وو؟ ها دیننا، سو په اصل کې دیننا یا متعلق ما قبل لري مفتوح یا دی بالف سره بدل کړه دان، او الف د التقاء ساکن د وجه نه ورته دن، او د خفت بیان قانون د وجه نه یا فاعل ما سره لا کسره رااله جو دین نه ته جوړ شو. اصل کې څنګه وو؟ دیننا، سو په دغه بیا قال بعد وجه دان، بیا التقاء ساکن دن، او د خفت بیان د وجه نه سو یا فاعل مینه موږ حرکت کسرو کو د پاره چې دلالت کوي په حذفیت دی باندې. دا صرف چې تاسو په اول کې وایي دا څه سلبي نه دي، نه ور پدې کې پکار راځي دیننا دا لږ جنب راځي با دینهم یا دیننا دنا یدنی دا دغه بدلا غستل کما دانو. ها دانو دا هم دغه ضربه زبو نه دانو باسه کې څنګه وو دینو سو باسه کې او قال بعدون دانو شو. نو ولم يبقى سوى العدوان، او کله چې باقی پاتې سوا د دشمنینا نو دینهم کما دانو، نو موږ داغونه بدلا وغستل لکه څنګه چې هغه بدلا غستل. هغه پوه شو دی باندې وس مخ وای فلما صرح الشر وامسى وعريان، وکله چې شر ظاهر شو او شو هغه بالکل ښکارا او باقی د دشمنی نه صفات نه شو، نو موږ بدلا وغستل دونه لکه څنګه چې هغه بدلا غستا. مشينا مشية الليث غدا والليث غضبان، مشينا مشا يمشي بمعنى تلل، مشا يمشي بمعنى سو تلل.
مشیتن مفعول مطلق ده او تاسو ویلو مفعول مطلق یا صرف د تاکید لپاره راځي مفعول مطلق یا د نوع لپاره راځي او مفعول مطلق یا د څه لپاره راځي د عادت لپاره راځي او تاسو ویلي دي چې الفعلة للمره والفعلة للنوع ویلي دي کنه دی ویل تلګي نو مشینا مشیتن دا د نومیر سبق ده د دغه سبق ده اذا تنوي سبق ده بھائی مشیتن الله جلسنا جلسه القاری حل ده لګنه اے مشینا مشیت لیسه منګ روان شو پشان د روانېدو د منظری لیس مفرد ده لیوس جمع د منظری ته وای شعر ته غدا یغدو په معنا سحر په وخت لل واللیث غضبان غضبان چې نه ده د غاضب جمع ده سو غصې ته وای مشینا مشیت اللیث غدا واللیث غضبان وې چې کله را شر خارج وکنه موږ دونه بدلا غستله نو موږ څنګه لاړو مشینا موږ تللو د منظری راتللو په شان دي او داسې منظره چې یو خو د سهار په وخت روانې شپه په وګي تیر شوي او بل چې وواز مانو منظره دغه وي غوسوي چې منظره غوسوي او ټول شپه وګي تیر کړي نو سهار مال چې هغه زینو مضبوط گزار لا رواني کنه اج مضبوط گزار لا رواني نو څنګه چې په دغه طریقه باندې روانو ځکه چې موږ په ورالو مشینا مشیت الليث غدا والليث غضبان مشینا موږ روان شلو په شان دا روانې دلو د منظری غدا چې د سهار په وخت دا منظرې زی والليث غضبان په داسې حال کې چې دا منظرې سوي او سوي بضرب فيه توهين وتغذيع واقران بضرب ضرب يضرب خجوتا سو پیجن صدا وي وخلط وي وخلط توهين وهن توهين ما معنى سپکواله کو تغذيع خزاع يغزو د باب تفعيل لا تخزيع تذليل او دا دغه نه فداعیت ته چې مجرد استعمال شي بیا عاجز کېدل ذل کېدل اقران د باب فعل مصدر ده تابع کېدل بضرب فيه توهين وتخزيع واقران دا مکه سره ده چې موږ روانو کنه د چا په شان روانو هغه او دا سیال کې چې منځره سهار په وخت رواني او وګي غوسي نو موږ چې روانو نو اسې نو روانو بضرب بداسي گزارونو سره فيه توهين چې پای کې سپکواله او تخزيع او ذلت پکې و اقران او تابع کېدل پکې سو پکې تابع کېدل وطعن كاف مزق غزا والزق ملآن طعن يطعن بمعنى د نيزه وشتل نيزه بازي کول فتح يفتحون ده فم مفرد افواه جمع د خلیته وي زق مفرد ازقه جمع د مشکیزه ته وي غزا يغزو د نصرين سره معنی ډکېدل والزق زق جوش ازقه جمع د مشکیزه ته وي ملآن د فتح يفتحون ملائم له بمعنی ډکېدل وطعن كاف مزق غدا والزق ملآن وې منګه چې دا روانو کنه یو خدای چې گزارونه ورکول په گزارونو کې دا خبر وا او دویم وطعن او نيزي وشتلې کاف مزق لکه بشان د مشکیزو د خلی غزا چې هغه ټکی وي دا مشکیزي ټکی والزق ملآن او مشکیزي بالکل ټکی وي مطلب دا دی کنه وې زمنګ دا نيزي منګه چې وشتلې نو لکه څنګه چې مشکیزه ټکی او د دې په دې خپل باندې غشه ولګي دا غي دا اوبا ټولې توشي دغه ځان دې منګه چې روانو نو گزارونه یو کول په دې باندې سي گزارونه چې منګ به ولا دا غشه ورلو داونه بس به هیدلې ویني به دې هیدلې وطعن كاف مزق غزا والزق ملآن وطعن او داسي د نيزو د گزارونه نواهلو كاف مزق چې هغه پشان ده دغه د خلیو د څه د مشکیزي د خلی غزا چې د خلی سی وي ډکه شوي والزق ملآن او مشکیزم ډکه شوي خلیم ډکه شوي او مشکیزم صحیح الګه ډکه شوي وبعض الحلم عند الجهل للذلات اذعان وبعض الحلم حلم مفرد حلوم جمع ده او د کرومه یکرمون راځي بردباری یعنی سره غوسه ډیر نه ورځي حلم ډیر ده عند الجهل جهل جاهل يجهل سمع يسمعون انجان کېدل ذلت د ضربه د منزل کېدل او اذعان دا باب فعل تابع کېدل و بعض العلم عند الجهل و ډیر کړه دا بردباری نه د جهل په وخت کې د ناپوهي په وخت کې لذلت اذعانو اغا د ذلت تابعداري کول دي مطلب دا کنه چې په ناپوهي کې یو سړی په هر ځای کې ځان خخه کوي جو دا خلک پر بیا په شاړې کوي
فوښ به معنی نو دی وایي چې لکه په هر ځای کې د جهل په وخت کې دا بردباری کولو او ځان قار نه کولو دا د غزلت تابعداري کول دي څه تابعداري کول دي لکه چې تا سنوي کنه نو خلک وي د سره الګ استاو د کڼګبان په شان مثال لینو کوم استاد چې تسوینو قاری کې ته نو دا سبق تاسو یادوي ها نو زګه ودا نمون بدمعشان د نور خپل دي کنه چې الګ سبق یادوي کنه مړ کوم یو وهم یو ودروم یو در سره کومه سره کومه چې دا سبق دوی نه بعض الحلم عند الجهل د جهل په وخت کې بعضی دا صبر نه دا هم ذلت طرف تبوزي تابعداري کوي اگر تاسو چې بعضی الکان هغه کوم استاد نه وي په کلاس کې موبایل مرلي او دغه مرلي دا وایي چې سم سنوي بعض الحلم عند الجهل لذلت اذعان چې بیا کله صدر صاحب راشي کوم ریتا یا بل راشي بیا ولا کوي د پلان کې استاد په کلاس کې وي دا واړه دا کوي وای موبایل لري دا کوي واغه کوي دلته کې ماته راولي نو زوی دلته کې سپک کوم چې بیا برابر شي وفي الشر نجاة حين لا ينجيك إحسان وفي الشر نجاة ينجو بمعنى نجاة سلنة لا ينجيك أنجا ينجي إنجان إحسان او احسان کو جدا سو پیجنې وفي الشر نجاة حين لا ينجيك احسان او بشر کی نجات ته کله چې تعالی احسان چې نجات نه درکې مطلب دا وای چې کله تعالی خواله پیدا نه کوي نو ځان ورته بدکې ځان ورته سکے بدکې با خلک کوی چې کګي خلی په سمانی زميږي په سکون باندې زميږي ها نو چې د سره خواله چې نه دا دغه نه کوي چې دله څوک ورکړي نه خپل به شي نیغه به شي چې تور ته اوس وی چې په قلار باندې الله خپل دی خوګه نو هغه خلای کګه نه نیږي خو چې کوګ دا ول راواچه په څوک الله واچه نو بیا به شي دا یارو مې وفي الشر نجاة حين لا ينجيك احسان چې په شر کې نجات ته هغه وخت چې کله تعالی احسان نجات نه درکړي په پښوی ها نو بیا ورته ما لفظي معنی ته بیا وګورئ کنه تاسو راته وایي که چا نه غلطي